السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. سلونه د ګرانو خی ټیک ټاک برابر طبیعتونه صحتونه روژې مو په خیر ته شوي وي، اختر مو په خیر ایډوانس کې مبارک شه. دوستانو دا حالت لږ وګورئ تاسو په خپله په غور سره. دا نن د اختر شپه د روژې تېرې شوې. دا د سعودي عرب د ریاض د شمیسي ترخیل دی چې عربۍ کې ترخیل ورته وایي، په پښتو کې جیل ورته وایي. دا دې ته جیل وایي. دلته مونږ پرته یو په دې حالاتو کو. د اختر شپه وګورئ او دا زمونږ حالات وګورئ. قسم د زه خو وایم چې ډېره د افسوس خبره ده. زمونږ د حکمرانو ته د شرم خبره ده. شرم په کار دی ځکه چې د انډیا والا خلک ونیسي په 2 ورځو کې وځي. زمونږ پاکستانیانو میاشتې میاشتې پکې وشوې په دې حال کې. زه خپل ویډیو ایډیا نه کله لایف راشم ما ته خلک وایي تا ته به مشکل جوړ شي. نو ما ته خو مشکل جوړ شوي دي چې په جیل کې پروت یم. 5مه میاشت مه ده. نو خو بل دا مشکل دی چې پنډسي به مې کړي، مرګ به راشي. خو مرګ خو یوه ورځ وي. صحیح ده. پلیز مرګلو چې څومره د پیج کې ویډیو ګوره شیر یې کړئ. مخکې ستاسو په یو شیر باندې دا خلکو ته سهولت جوړېدلی شي. په یو شیر باندې د خلکو ته سهولت جوړېدلی شي، خلک لیدلی شي. کیدای شي دا ویډیو مخکې چاته ورسي، خو ما ته خو نه کمنټس نه بیا ما سره د کال اپشن بیا ما سره نشته. یاره زما د فیسبوک کې څه مسله ده. زه چې په چا په پیج کې هیډمن کړم هغه وایي چې نه کال کېږي، خو هغه ته ما څو ځله ووایي چې زه پوهېږم پې. ما فیسبوک ډیلیټ کړی و، اپډیټ کړی و، بیا مې ډیلیټ کړو، بل مې را ډاونلوډ کړو. اوس دې کې بالکل د کال اپشن نه راځي. مرګلو دا د سعودي عرب ریاض شمیسي جیل دی. پلیز 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 د اختر شپه دی، قسم دی چې په دې خلکو به تاسو جنت ته ځئ چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ. دا نه چې زه د پیج مشورتیا کوم یا د بل څه مشورتیا کوم. قسم ده چې ما د دې پښتنو اواز اوچت کړی دی. د دې پښتنو چې دا پرته دي په کوم حالات کې په دې اختر شپه چې مسلمان وګوري چې هغه زړه ورته ونه زروېږي، هغه زړه وینې ورته ونه څکېږي، نو مسلماني بیا ختمه ده. څه ګناه مونږ کړې ده، څه خطا مې کړې چې مونږ په دې حالتو کې پراته یو. دا زمونږ حالات یاره د افسوس خبره ده. قسم ده. مننه یاره. پلیز ویډیو شیر کړئ. مخکې ویډیو شیر کړئ. ستاسو په یو شیر باندې قسم په خدای چې د خلکو ته سهولت راځي. دا زما واورئ. ډېر عجیبه عجیبه سپین ګیري پکې پراته دي، ډېر عجیبه عجیبه خلک پکې پراته دي. د ویډیو مخکې شیر کړئ. دا خو پیج دی باید تاسو ډېره شیر کړئ مخکې چې ورسي. ستاسو په یو شیر کولو باندې خلکو ته سهولت میلاویږي. زما د کمکلې خبرې، زما د بېعقلې خبرې کیدای شي دا مخکې ورسي، څوک یې وګوري. د یو مسلمان سهولت جوړ شي ځکه چې دلته موږ سره یو کرچوال و، سپین ګیری سړی و، 45 سالې تېر کړي و. هغه ته د سفارۍ والا وې، پاسپورټ نه و سره، شناختي کارډ نه و، ته پاکستانی نه یې. چې کله بیا موږ ویډیو وکړه دې ځای نه مې ولیږل، آرمي چپ نوټس پې واغستو، په ګنټه کې سفارۍ والا راغلو، دغه کار یې وکړو. اخر چې موږ باندې نوټس نه وي اخیسته شوی، موږ پاکستانیان خپل وطن ته نشو تللی. افسوس دی محمد عارف اپریدي، والله افسوس خبره ده چې کله نوټس واغستی شو سفارۍ والا د ده کار وکړو. نو مونږ اوس په دې یو چې مونږ اواز نه اوچتوو، مونږ هېرېږو. زمونږ لیډر عمران خان وایي چې هر کله کوم یو کار کوي هغې نه به دې نه هېرېږي چې زما نکواري به لاړه شي، زه به جیل کې شم، زه به مړ شم او زه به ګوډ شم. نه، او ما په د زړه نه په دې اختر کې په دې روژې کې دا ویډیوګانې چالو کړي چې ما به هسې په جیل کې یم، بل جیل ته ما نه وړي. صرف مرګ دی مخې ته، یو مرګ پاتې دی، بل دې نه سخت دی زه یو نه ګورم دې خلکو ته. او که پنډسي کوي دې ما دې پنډسي کې. قسم ده چې د نن ورځ په موږ تېرېږي که دومره سخته ورځ ما کله لیدلې وي. بس څه ووایو یاره، خو دا به زمونږ حالات وي، دا به زمونږ ګناه وي چې مونږ په پاکستاني پاسپورټ باندې ویزا لګولې، په 30,000 په 25,000 مونږ ویزې اخیستې دي، سعودي ته راغلي یو، مسافر یو. دا زمونږ د خلکو حال دی. زه لکه د موبایل درته اوچت کړم ځکه چې په ما خو بیا پنډسي خېجوي که نه، چې زه یو د پښتون یو د مسلمان اواز اوچت کړم. سبا به بیا ما ته سفارۍ والا وایي چې تا ویډیو ولې کړې. خو ما سره جواب شته، زه ځواب ورکولی شم. تاسو پلیز صرف ویډیو مخکې شیر کړئ چې خلک یې وګوري. نور تپوس به بیا ما نه کېږي چې ما ولې شیر کړې، ما ویډیو ولې کړې، زه ځواب ورکولی شم. خو ویډیو مخکې سره شیر کړئ. ورونو د اختر شپه دی، هر سړی په کور کې بچیان لري. د څومره خلک چې دي د 2 بچیان شته، لکه تاسو چې څنګه څوک په کور اختر کوئ. ډېر دی کې مسافر دي، خو بیا مسافرو ته په کار دي. په تاسو مخې ته داسې حالات بیا راځي چې د خپل ځان غور ونه غواړئ. په تاسو به دا حالات راځي، بیا په دې حالات پرته وای لکه دا انسانیان چې پرته دي د اختر په شپه په دې جیل کې. دا ښه په غور سره وګورئ.
قسم دی چې دا په هر سړي را روان دی چې د خپل ځان غور ونه غواړو. موږ خو کنځلو ته ښه کړی چې سړی په پیج کې کنځل وکړي بل پسې راوځي. زه دا درته وایم چې زه قسم درته وخوایم چې زما دا دویمه ویډیو دی په دې ټولې زندګۍ کې. ډېره مخکې مې فیسبوک آیډي جوړه کړې چې زه پیج نه لایو ویډیو کم، نه مې اوسه پورې چاته غلط کمنټ کړی، نه مې چاته غلطه ویډیو کړې. خدا مې زړه وسو قسم ده. دې خلکو حالت زه ګورم. زه په خپله زما ټیم ډېر شوی، زه خدمت کوم. قسم دی چې نن کومه روټۍ مونږ ته راغلی که نه ځناور ته یې څوک ورکړي چې خولې ته یو انسان وړی نه دی، ټولو واپس وغورځوله. اخر مونږ ګناه څه کړې؟ خطا مې څه ده زمونږ په سر چې د 50,000 40,000 ریال تنخواه اخلي، دې نه مونږ تپوس کوو. د ویډیو مخکې د سره شیر کوي چې دوی ته ورسي چې مونږ څه چل کړی. ما ته وایي چې ته مطلوب یې، چې زه مطلوب یم. ما کوم ځای کې مړی کړی؟ مطلوب یم؟ زه په مطلوب نه پوهېږم زه ولې مطلوب کړی یم، په څه وجه یې مطلوب کړی یم. ما خو ته محکمې ته بوځه چې زه خو کیس لړاو کړم که نه چې ما مړی کړی. که ما کیس وبایلو خو زه خو به ومنم چې ما سره سپارې والا هیلپ وکړو، زما باندې جیل وختو. او نه زما کیس ته، نه مې ګناه شته، نه مې خطا شته، زه په جیل کې پروت یم، سپارې والا نه تپوس نه شم کولی. د افسوس خبره ده. بای څومره خلک چې د ویډیو ګوري مخکې شیر کوي چې د ټولو پښتنو ته پته ولګېږي زمونږ د حکمران، د غټ هټ حکمران چې د مونږ ووټ ورکوو، د مونږ جلسو کو زنده‌باد پسې وایو چې پلانکې پلټي زنده‌باد، پلانکې پلټي زنده‌باد. دا زمونږ کار کولی شي، مونږ نه شو کولی. ډېر بېواسه خلک یو. افسوس خبره د ویډیو سره شیر کوئ. خالد اپریدي نور چې څومره ملګري زما دا خبرې اورئ د ویډیو سره شیر کوئ پلیز. مخکې ستاسو په یو شیر کولو باندې دا خو پیج دی باندې زه خپل ایډي نه راغلی وم، ما سره به 100-150 لایف کسان راتله. زما خو کمزورې ایډي دی، 1000 فرینډ ما سره نشته. دا خو پیج دی بای پلیز تاسو مهرباني وکړئ په یو شیر باندې ستاسو هېڅ شی هم نه ځي. قسم درته خورم چې هلک زه نه پېژنم چې زه پکې هیډ کړم، خو زه د پیج مشورتي دپاره د نوب اشارې غوندې زه نه ووایم چې تاسو ویډیو شیر کړئ. زه صرف د دې خلکو دپاره وایم چې دا خلک وویني چې د اختر په شپې په دا سعودي مسافر چې دا ویزې اخیستې په دې ځای کې ولې پراته دي، په دې ځای کې په څه وجه پراته دي، څه ګناه یې کړې؟ دا ګناه یې کړې چې پاکستاني شناختي کارډ یې جوړ کړی، سعودي ته راغلي، په پاسپورټ یې ویزا لګولې، په 25,000 یې ویزا اخیستې. دا ګناه یې کړې؟ که دا زمونږ ګناه وي خو بیا بالکل بیا منو چې په مونږ باندې جیل حق دی. که دا ګناه نه وي چې ما ویزا اخیستې، په پاسپورټ مې لګولې، بیا زمونږ غوښتنې که څوک وي زمونږ پوښتنه دې وکړي چې مونږ څه چل کړی. دا زمونږ حالت دی. سجید ویډیو مخکې د سره شیر کوي صحیح دی. هر څوک به وایي چې زه نه وچتوم اواز، زه وچتوم اواز. ما ته که څومره مشکل مخکې جوړېږي جوړ دی شي، هېڅ مشکل نشته. زه په خپله دا ویډیو کوم، خپله ایډیا نه کوم، پیجو نه کوم. پرون زه یو کس پیج کې هیډمین کړی یم، هغه نه مې نن ویډیو کړی دی. دی هلک زه اوس پیج کې هیډمین کړم، ده نه مې وکړه. بل چا ویډیو وي زه بل چا ته کوم، بل چا ته یې کوم. قسم دی چې د خلکو اواز به زه تر اخره پورې وچتوم چې تر څو پورې زه د جیل کې پروت وم، چې څومره زما وسه کېږي. زه خو په یو جیل کې یم، بل جیل ته خو نه شم تللی. سلام، افسوس. وعلیکم السلام. سلام جی، وعلیکم السلام. وزیر پلیز مرګلو د ویډیو د سره شیر کړئ مخکې چې دا خلک یې وګوري چې دا مونږ څه ګناه کړی چې دلته مونږ پراته یو. سیم انلیمیټډ نه دی، ما بل چا نه وای فای لګولی ده. کېدای شي ما له سبا ورور وای فای راوړي، بیا به هغې نه کنټیکټ انشاءالله راوړي راته ویلي دي. بای که پی ټي آی دی که نون لیک دی، په دې وخت کې مونږ د هر چا نه دا اپیل کوو چې زمونږ غور وغواړئ. خو زیات توجه خو زما د عمران خان نه دی چې دا زمونږ غور وغواړي ښه به شي، ځکه چې 70 سال نه تر نن ورځې پورې چا په اسمبلۍ کې د مسافرو اواز نه دی اوچات کړی بغیر د مراد سعید نه. پی ټي آی یې ډېر ښه. مرګلو امیر دا ویډیو شیر کړئ مخکې پلیز. تاسو په یو شیر زه بار بار درته وایم ستاسو په یو شیر کولو دا ویډیو مخکې رسېدلی شي، یو کس یې لیدلی شي چې یو کس دا ویډیو وګوري. د هر چا به ورور هم مسافر وي، ترس به مسافر وي، بچی به مسافر وي. په ټولو مسافرو مخې ته دا حالات را روان دی چې دا نن په مونږ تېرېږي. که د اختر شپه د خیر دی په مونږ مرګ شپه نه دی، خو بیا مونږ هم زړونه لرو، زړه سره دی. زبردست. امان الله ویډیو مخکې شیر کړئ. فواد خان ویډیو مخکې شیر کړه. ما د فواد خان پیج نه هم لایو ویډیو زه راغلی وم، خو ما ته اوس د دیر میدان پیج نه اپیل وشوی ته زما پیج نه راشه. ما خپل ایډیا نه لایو ویډیو کوله، هغه کته هغه بیا ما ته میسیجونه وکړه، ټلیفانه باندې کال وکړو. زه د هر چا پیج نه راځم صحیح دی چې هر څوک ما ته وایي زه راځم، خو د دې دپاره نه چې زه پیج ورته مشهور کړم. دا ما زه یقیني درته وایم ډېر خلک وي خپل پیج مشورتیا به کوي. زه چې دې پیج نه دا جیل نه ویډیوګانې وکړم، بیا که دې پیج نه ما ویډیو وکړه، بیا
انسانیت په سترګه راته ونه ګورئ د مشورتي دپاره، خو نه مشورتي دپاره یې نه کوم، دې خلکو غم دپاره کوم. دا خلک چې لګیا دي صحیح دی، دا پرته چې دي دلته کال مې پلیز ما سره د فیسبوک څه مشکل دی، څه پرابلم دی، کال نه کېږي، خو دا ویډیو مخکې د سره شیر کړئ چې ټول خلک یې وګوري چې دا د سعودي عرب مسافرو څه حال دی، دا په څه ګناه او په څه خطا په دې جیل کې پرته دي، دوی څه ظلم کړی دی. فواد ایون مننه فواد، دا سعودي عرب مسافر دی، دا په دې جیل کې پرته دی، الله دې په تاسو ټولو خپل رحم وکړي. امین ثم امین سره د تاسو. خو پلیز ویډیو مخکې پیجونو کو شیر کړئ، ګروپونو کو شیر کړئ، مخکې شیر کړئ، شیر یې کړئ. کوم جیل کې دا خو ملک په سعودي عرب ریاض شمیسي جیل کې هم په پیجونو کې شیر کړئ، په ګروپونو کې شیر کړئ. ستاسو په یو شیر څه شی نه ځي، دې خلکو تاسو حالات پرې راځي، والله چې دې خلکو تاسو حالات پرې راځي. ډېره د افسوس ورځ ده په دې جیل کې په دې ورځې، خو څه ووایو یاره، زمونږ حکمران به کله به د عوام پوښتنه کوي. سلام علیکم السلام رضوان پی ټی آی رضوان، دا کوم جیل دی؟ دا سعودي عرب ریاض جیل دی. بخښنه غواړم ما په خپله تعلیم ټکی نه دی کړی، سکول مې نه دی لیدلی، خو زه د موبایل نه ټوټه پوټه لیکل پړوم، که څه غلطي کېږي بخښنه غواړم د هغو. صاحب زه د طارق الله صاحب هم اسمبلی وزیر چت کړم. بس په تاسو دی نوره، دا خو په تاسو دی، ما خو چې څه وسه وه مې وکړه، زه خو په جیل کې یم صحیح دی. ورونو چې مشکل جوړېږي غټ مشکل به ما ته جوړېږي صحیح دی، هغه نه وروسته بیا تاسو ته به مشکل جوړېږي. نور ستاسو مخکې ستاسو کار دی چې تاسو هر څنګه خوښه وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او یو بس دا ویډیو شیر کړئ پلیز، مخکې پیجونو کو ګروپونو کو. دا قسم دی چې بېګناه خلک پراته دي. دا فرمان الله شیر یې کړئ صحیح دی. سلامونه وعلیکم السلام. سلام کالبر وعلیکم السلام. ویډیو شیر کړئ مخکې چې خلک یې وګوري دا مسافر په څه وجه په دې جیلونو کې پراته دي، څه ګناه یې کړې. زه بار بار وایم چې دا ګناه یې کړې چې ویزا یې اخیستی دی. سلام جی وعلیکم سلام، الله دې رحم وکړي. امین. تاسو سره په ټولو مسلمانو دې الله رحم وکړي. دا حالات یې زمونږ، دا موبایل یې مونږ چارج کوو، دا لاندې چې پرتې دي دا په 5 ریال یو موبایل مونږ چارج کوو. دا هغه د بلدې اوبه دي مسافرو تاسو ته پته لګېږي چې مونږ ډېرې کې په لامبو په دې مونږ ته چای پخوي، مونږ په 2 ریاله یو کپ چای چکو. عمران سلام علیکم السلام. شاه خالد دا ویډیو مخکې د سره شیر کړئ مرګلو. زه خپله که درته ووایم اوس به ونه منئ چې قسم دی روټۍ یې راوړې دی، ما ته اشارې وکړې بهر کمرې کې روټۍ خوري. ما زه خپله روټۍ مې پرېښې وي، روټۍ ته نه وم تللی ځکه چې دې مرګلي ما ته وویل چې زما پیج نه لایف راشه، زه چې دې ځای نه بهر ووځم بیا هلته تیاره وي او وایفای یې کټېږي چې زه دومره تکلیف کوم. تاسو لږ معمولي شانتې تکلیف وکړئ، د شیر بټن ته ګوته وروړئ، شیر یې کړئ دا ویډیو، دې خلکو په حال رحم وکړئ. دا کوم ځای دی؟ دا سعودي عرب ریاض شمیسي جیل دی. پی ټی آی زنده باد. سلام البر وعلیکم السلام. نور الله خان کیا ہے کھانا لے کے دا تاسو ته چې ما وویل چې روټۍ راوړې وه ما ته یې بهر اواز وکړو چې روټۍ ته راشه صحیح دی. روټۍ خدای پاک ما دلته راورسوله، थोड़ा दे दो रोटी दलता थोड़ा सा दे दो, मैं ज़्यादा नहीं खाना हूँ बस دا د دلته راغله، زه بهر نه پسې ووتم. دا زمونږ مدیر دی، دا مونږ کوم مطلوب کسان چې دې ته کله کله روټۍ راغواړي، نن خو اختر شپه وه بروشتې راغوښتې وه، خو همت پکار دی لږ مسلمانو. قسم دی چې عوام سره ظلم چلو دی، زیاتی چلو دی. ووټ خو مونږ ډېر زر ورکوو، ووټ پسې خو مونږ ډېرې نارې وایو. اوکې پی ټي آی بس د ویډیو مخکې سره شیر کړئ صحیح دی چې ټوله دنیا دا ویډیو وګوري چې پاکستان حکمرانو ته دا ویډیو ورسي چې ولې اخر ګناه مې څه د سلام وروره دا پاکستان ته ولې موږ تاسو سره په وروره کمنټ په دې والا کې پوره پړولی شم مالک. بس ویډیو مخکې د سره شیر کړئ مننه. زما نه به هېڅوک ګیله نه کوئ د چا کمنټ مې چې ونه وي ماشاءالله سلمان افریدي
ځکه چې ما سکول نه دی ویلی زما تعلیم نشته که زما تعلیم وای زه به نن په دې که زمونږ په ملک کې غربت نه وای زمونږ عمل غریب نه وای دلته به زه نه وم پروت خو د غربت د وجې د غریبۍ د وجې ما سکول نه دی لیدلی سردار محمد سلام اختر دې مبارک شه ستا دې هم مبارک شي سردار محمد د ویډیو مخکې د سره شیر کړی چې ټولو چې موږ پاکستان حکمرانو ته دا د جیل د ضلالت زندګي دا ذلیله زندګي دې پته ولګي چې زموږ خلک ولې داسې کوي ستاسو مننه ډېره مننه ډېر میدان نیوز دا به موږ تاسو وچتوو ډېر میدان نیوز پیج چې موږ تاسې ونه کړو بل څوک نشته صحیح دی دا په تاسو دا حالات را روان دی په موږ هم را روان دی په نورو موږ خو راغلی او په نورو مسافرو را روان دی هغه هم دلته داسې پرته وي چې زه تاسې تپوس ونه کړو بل څوک یې نشي کولی په خپله به تپوس کوو د څومره چې دا ویډیو ګوري څومره چې پراته وي موږ به دا تپوس کوو زموږ تپوس خو بل څوک نه کوي سلامونه وعلیکم السلام د سعودي ریاض نه سلامونه کوي خو د ویډیو مخکې شیر کړم ټکټ دی بیا انور زه ټکټ یې نه غواړم زه په جیل کې یم الحمدلله زه بیا په ځان فخر کوم چې په دومره جیل کې تپوس وکړه زه خدمت کوم یو مسلمان ته به زما د نوک غوندې زلال نه وي رسېدلی دا کوم ځای دی دا سعودي عرب ریاض شمیسي جیل دی ښکلې ویډیو شیر کړی ملګرو ویډیو شیر کړئ مخکې چې دا خلکو ته پته ولګېږي چې موږ څه ګناه کړی چې موږ په دې سیمټو پرته یو موږ څه ګناه کړی چې د اختر په ورځ موږ دلته پرته یو وایفای یې کټېږي دلته راشه وایفای یې کټېږي دا کوم ځای دی دا سعودي عرب ریاض شمیسي جیل دی ښکلې دا ویډیو مخکې شیر کړه دا زمونږ مدیر د ده بروش راغوښتی و ډېره مننه بروش مو ته دلته ورسېدو خو دا ما ته یو کس پیج رالیږلی و ته لا پیډیو راشه ته د خپل حال ورته وایه ته په څه شي نیولی نه جیږي به نه صرف خپل حال ورته وایه چې ته په څه شي نیولی څنګه یې ښه ته په څه شي نیولی څه ګناه ځان زما سره لیموزین و او سورلی مې پکې کېنولی ویل ولې بغیر کامې سورلی کېنولی به دغه کې راوستی یو نو ټیم دې څومره وشو ټایم خو مې 19 میاشتې وشوې 19 میاشتې او جی اوس څه وایي تپوس والم څوک نشته یې سفاري والم غم نه کې وروره تپوس والم څوک نشته دا خپل کې ته 19 میاشتې وشو د مطلوب ولا کسانو ته د ګیټ کې ولې وایي چې ته مطلوب یې ستا خو نه کېنه ولې څه مشکل د مطلوب کس به دی غم نه کوي مطلب کس به غم کوي که نه کفیلان نه راځي تپوس نه کوي وروره تپوس مپوس نشته دی سفاري والا خو تپوس نه کوي موږ به چا ته د آواز اوچتوو بیا سفاري والا ده سفاري والا خو زموږ غم نه کوي هغې غم نه کوي خو راشي بس چې کوم سم خلک هغې غم کوي بس چې کوم په کیسونو کې ګیري هغې سره سوال جواب هم نه کوي دننه کښېنه دا زمونږ حال دی ومورېده د سړي په دې جیل کې دا د پېښور د صدر دی 19 میاشتې پکې وشوې قسم دی چې نن د کوم جړلې دي زه به درته وخاندم بس اوس څه وکړم چې ده نن کوم جړلې بهر په کمره کې خو افسوس خبره ده یاره دا سعودي عرب ریاض شمیسي جیل دی یو سګرټ ما ته راکاره اوس څه وکړو غم دی چې زه وڅکم پلیز د ویډیو مخکې شیر کړئ ورونو چې تکلیف نه دی ماته خو خیر بیا چې زه دومره تکلیف برداشت کوم ممنوع دی دلته لکه بند دی ویډیو چې زه کوم خو تاسو یو شیر وکړئ صحیح دی یو شیرنګ باندې تاسو ډېر څه کېږي دې خلکو دې مسافرو د اوس هلک سړی مې ولیدو دا چې 2 کاله جیل کې تېر کړي دی په څه شي نیولی دا په دې نیولی چې د ټکسي کې سورلي کې نیولې وه هغې سره اقامه نه وه نو ټکسیانو والا د سورلۍ نه تپوس نه کوي چې تا سره اقامه شته که نشته اواز دی ډېر سلو دی صحیح دی مایکونه مانه لرې وه نو ټکسي والا د سړي نه تپوس نه کوي چې ستا سره اقامه شته که نشته دا زمونږ حال د دې حال کې پرته یې اوس یې وګوره الله دې مدد وکړي امین د ویډیو مخکې د سره شیر کړئ خو وړ کړي مرګلو ټول د ویډیو د سره شیر کړئ چې دا خلک یې وګوري چې زمونږ مسافر باندې څه حالات تېرېږي په څه حالات پرته دي مونږ هویزې اغوستې دي الله دې در باندې رحم الله دې باندې رحم وکړي امین ستاسو سره خپل غم په خپله وغواړئ صحیح دی خپل غور په خپله وغواړئ ولا چې ستاسو د ځان غم ونه کړئ که یو سړی مو غم وکړي دا حال دی زمونږ نن خو ما ته دې
نن خو ما ته دې پیج والا پیج راولېږلو پرون خو موږ خپل ایډیا نه شوی هغه وویل چې ته د پیج نه لایو راشه که نه دا پیج نه دا پیج دی دا د ډېر میدان پیج دی السلام علیکم مینوالو څنګه یې ښې جوړې ټیک ټاک برابر یې زما طرف هم اختر ایډوانس کې مبارک شه بس نن اختر دی نو مبارک هم شه افسوس پښتون ته برباد دی نه نه لارې نه برباد دا کوم ځای دی روزانه د سمیسي جیل دی پښتون غونته زور هېچا سره نشته صحیح ده پښتون کته نه تباه کېږي د پاکستان اټم بم دی خو بس خلک یې غلط استعمالوي پاکستان اټم بم دی پښتون په 1900 کې انډیا ته خپل زور خلی دی د پښتنو الله دې د باندې رحم وکړي ناظم خانه مهرباني خو مونږ تپوس څوک نشته پښتون صرف د دې نه تباه دی چې خپل اواز نه اوچتوي پښتون صرف السلام علیکم دا کوم ځای دی چې پیج کې بل ته کنځل وکړي پښتون ابو کلیم صرف د دې خلکو دې باندې وکړي صحیح ده په دې ویډیوګانې وکړي چې دا ولې داسې پرته دي ابو کلیم دا دغه جیل دی صحیح ده شاه خزان شمیسي غټ جیل دی صحیح ده په جیل کې بس دا دې آزاد کې جیل امین کې السلام علیکم السلام کریم خان امین وروره عید نو مبارک شه ستا دې هم مبارک وي د ټولو مسلمانانو دې مبارک وي بس پلیز د ویډیو مخکې شیر کړئ نه شاید ارمانی نایس مهرباني ثانک یو د ویډیو مخکې شیر کړئ ویډیو شیر کړئ پلیز لایک دې درکړه پیج والا لایک درکړه پښتنو باندې څه تېرېږي موږ څه ګناه गाने पर सॉन्ग पे वैसा प्ले के सॉन्ग था रुक وای سونګ سره مننه دا ریاض بل دا ریاض دل زمانه مرګله وای سونګ سره پلی کا نه نه غلط پیج والا وای موږ خپل خوشالي وکړو ورکه سونگ पे गाने प्ले کوم څه کوم गाना प्ले کوم سره جیل کې څه کوي نه پات کړیا زه په قسم سره درته وایم چې زه د پیج مشورتیا نه کوم زه د دې خلکو غور غواړم چې دا خلک نه دي چې دا دې ظلم کې ولې پراته دي زه صرف د دې اواز اوچتوم چې دا ولې داسې پراته دي دا خلک وګورئ دا بیماران دا بډګان دا سپینګیري دا بزرګان موږ سره خو ولاکه داسې خسته سونګ وي چې ویې لګوو یو شته داسې خفګان والا سونګ د اختر شپه ده نه خلک به نه خفه کوو سلام علیکم السلام بتاوا تاله نه جوړل کنه څه زړه ته څه درد ورسېدو که څنګه درېیم اختر دی دلته مسلمان ظالم او په دې جیل کې درېیم اختر دی وای په دې مې وژړل چې دا مې درېیم اختر دی قسم دی که زه ښه ګرام کم سلام اختر مو مبارک شه اختر مو مبارک شه ورونو ستا دې هم مبارک وي پلیز ویډیو مخکې شیر کړئ ویډیو د ویډیو مخکې شیر کړئ په پیجونو کې شیر کړئ په ګروپونو کې شیر کړئ ډېر د افسوس دی د قسم دی مونږ ډېر پیجونه شیر کوو صحیح دی مونږ ډېر پوسټونه کوو تصویر وباسو شیر یې کوو په ګوتې وچتې کو شیر یې کوو خو دغه خلکو که د دوی خلکو شیرینګ تاسو وکړئ کېدای شي الله پاک تاسو ته اجر په میلاو کړي قسم دی دا په داسې ځای کې پراته دي وایفای کټېږي پرېږده عید مو مبارک شه ډېره مننه ټولو ته د اختر مبارک وي بای بای ما سره چارج هم کار دی وایفای مې کټېږي په مخه ښه وخت درته غواړم اختر مو ټولو مبارک شه په ایډوانس کې مو اختر مبارک شه ډېره مننه په مخه ښه وخت ښه ژوند درته غواړم اوکې بای بای بس